زمونږ یو بل رور دی او په زمونږ دغه پروګرام د شریعت پرانا کې سوال جواب او داغه حل په هغه کې یو پوښتنه کړې ده او ډېر خوندور پوښتنه کړې ده دام تقریبا زمونږ د معاشري 50 یا 40% خلک دغه سوال ته او داغه جواب ته تقریبا محتاجي او وایي بچیار مونږ د نه خامخه خبر شو په دغه پروګرام کې زمونږ د سوال یې دا کړی دی چې یو کس ته د هغه 2 خزي دي یا د هغه 3 خزي دي یا د هغه 4 کورواله دي 4 خزي دي یو خو اسیم د یو د هغه خو خبره نه په یو کمره کې ځان سره سملول یا د کول په یو بیډ کې هغه خو خبره نشته انسان خپل منکوحه د خپل کورواله ده خو 2 بیبيانی دي یا 3 دي یا 4 دي سوال یې دا دی چې آیا یو سړی 2 خزي یا 3 یا 4 خزي په یو کمره کې ځان سره سملول شي کنه بیا په یو کټ کې ځان سره سملول شي کنه او دریم نمبر هغه دا چې آیا په یو کمره کې 2 زنانه یا 3 زنانه یا 4 زنانه هم بستری اور سره کولای شي کنه چې یو سره هم بستری کا او 2 نوري موجود وي یو سره هم بستری کا او یو بل موجود وي آیا هم بستری ور سره جایز ده کنه په یو کمره کې 2 سره یا سملول یا په اسه په کمره کې ځان سره اوسول یا دا جایز دي که جایز نه دي په اسلام شریعت دین اسلام قران حدیث سوي ګرانو کتونکو د یاد لري ټول ناول خو زمونږ استادو د پښتون په معاشره کې لګه سختی ده اول خو سړی د 2 خزو دویمه خزي جرأتم نشي کولای او چې کيم ډېر په مشکله باندې جرأت کاو دا زموږ استادو د پښتو چې کوم کلچر د غدا دی چې دویمه خزي ته بالکل داسې د کفر په او د حرام په نظر باندې زنانه ګوري چې را د ازما خاوند یو کفر وکي یا حرام کار وکي هیڅ خبره پکې نشته خو شرط پکې دا دی چې یو انسان د 2 د 3 او د 4 زنانو په منځ کې د حقوق او خیال ساتل شي او داغه پاسداري کول شي او هغه له حقوق ور کول شي هیڅ ممانعت په سړی باندې نشته هغه بالکل واده کول شي خو شرط به پکې دی چې د خزي د اولې د دویمې د درېمې د څلورمې زنانه حقوق به خامخا ادا کړي دا په د باندې لازم او فرض دي کو حقوق نشي ادا کولای الله په قران کې بیا فرمایي فواحده بس بیا یو خزه په هغه باندې د اکتفا وکړه دا یو خزه غو لپاره کافی ده خو سوال جواب دا دی دا یاد لري حیا دا من الایمان ده او حیا شعبه من الایمان ده اور سره حیا نبی علیہ السلام فرمایي حدیث مبارک کې چې ایمان او حیا چې کوم دي دا دواړه سره پیوست شیان دي ایمان او حیا حضور مبارک فرمایي چې یو لاړ شي چې دا بل مر سره زی ان نعوذ بالله چې ایمان لاړ شي حیا مر سره زی کله چې حیا لاړ شي ایمان مر سره زی او بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې قیامت پورز باندې با زما د امت په نیکو اعمالو کې پتل د میزان کې چټولو ندرون اعمالي هغه به اخلاق او د انسان حیاي چې دا به درون وزن والي نو اسلام موږ له حیا درس را کړی دی بهرحال مسلې جواب دا دی چې دا خو بالکل جایز ده چې یو انسان 2 خزي یا 3 یا 4 هغه په یو کمره کې ځان سره ووسي په یو کمره کې ور سره کینی ور سره پاسي ور سره خوراک ناستا پاستا کا په دې کې هیڅ قبح نشته دام جایز دی بالکل ځان سره کینول شي دویم نمبر دا سټیپم پکې جایز دی چې په یو کمره کې په یو بیډ کې ځان سره یو طرف ته بل طرف ته سملی او دې کا ځان سره خو به دې شرط باندې چې د مجامعت یا د لمس د ټچ وغیرہ اراده یا نه ځکه دام خامخه چې یو سره انسان لګي د غبل زنانه دا اغینا څنګه چې مرتوی حیا پکاري عزت احترام یو سیز وی خامخه نو بالکل سملولیم شي ځان سره په یو بیډ کې 2 زنانه یو طرف ته یا بل طرف ته سملی او هغه فراش او هغه کوم بستر چې د بیډ هغه یو بیډ د سریم لې چې د جما د هم بسترې د مجامعات د کوروالی وغیرہ اراده یعنی په دې کوم څه کو بحنشته بالکل هغه یا سملول شي ځان سره جایز ده خو د پاکانو خلکو د زیات د محتاط او د احتیاط کوونکو خلکو طریقه دام نه هغه دومره احتیاط کوي چې ځان له کمرې یا غیر لپاره جوړی کړي او بهرحال دومره حد پورې جایز ده مسله دا ده چې آیا هم بستری کړل په یو کمره کې 2 زنانه یا په یو کمره کې تاسو سره 2 کوروالی ستامن کوحي او دواړو سره هم بستری کړل یا یو سره هم بستری کړلو دا بل ورته ګوري نو اصل کې خبره دا ده چې د غسړی د پاره خو هغه بدن تکتل صحیح ده جایز دي او زنانو د پاره د سړی بدن تکتل هغه خو جایز دي خدا یو بل چې کوم زنانه دي
دا یو بل زنانه چې یو بل بدن ته بخامخه ګوري ورته ښکاري به نو دا یو بل زنانه یو بل بدن ښکارا کول هغوی ته حرام دي، هغه ناجایز دي. خامخه چې یو انسان یو کورواله سره په یو کمره کې جما کو بل زنانه مرسري نو خامخه خاوند بدن ته خو کته شي هغه خو جایز دی، خامخه خزي بدن ته هم ګوري دا خدای عورت دی، دا خدای عزت دی، دا خدای حیا ده، دغه خزي د پر د هغه خزي بدن ته قتل حرام دی بالکل. نو علماء دغه کارته هم بسترې کارته ناجایز ویلي دي چې دا سې نشي کولای چې په یو کمره کې دوه زنانه په یو کمره کې یو سره جما هم بستری کو د بل زنانه ورته ګوري یا دواړو سره شروعي دواړو سره هم بستری کنو خامخه دواړه ویخ دي دواړه به یو بل ته ګوري نو په دې کې حیا ختميږي، په دې کې عزت ختميږي، په دې کې د اولاد تربيت به د زنانه په څه طریقه باندې وکړي چې د اولاد د پاره ټول نه اول مدرسه د مور غیګ ده د په میندو باندې به څه اثر وي، بیا به د میندو اثر په اولاد باندې سي. لہذا مجامعت هم بستری په یو کمره کې دو زنانو سره کړل په داسې طریقه باندې وسول یا یو سره کړل او بل ورته ګوري نو شرعاً دا عمل مکروه تحریمی دی او دا بعض علما خو بالکل شدت کړي حرام دی ناجایز دی. دغه خبرې نه ده، خاوند اجتناب وکړه د حیام خلاف دی، انسان چې کوم غیرت ایمانی دی دا غیم خلاف دی، شریعت هم چې دی دا عمل هغه ته پسندیده نه دی په شدت باندې دی خبره منع کړې ده. اسې کېنول ځان سره یا اوسول یا سملول بغیر د جمانه په هغې کې گنجایش شته دی، په هغې کې جواز فتوا ده د بعضې علماو طرف نه چې خیر دی څه خبره نشته جایز دي. بیا هم که سړی ډېر عفت او پاک دامني او دا خوښۍ په کار ده چې ځان له کمري خو بهرحال بغیر د جمانه اوسول خیر دی خو هم بسترې په وخت کې داسې عمل نه دی په کار ده چې موږ تاسو د حیا مظاهره وکړو. الله تعالی د موږ د دین پاسداری نصیب کا او موږ د خدای پاک زنانه او ماشومان ټول زموږ تاسو د الله تعالی با حیا کا.